رونو قربانۍ لپاره 15 قسمه نصاب دی، یعنی دا 15 قسمه نصاب د چا سره موجود وي نو په د باندې قرباني واجب دو. اول نمبر نصاب 9.5 تولې سونه دو، یعنی 9.5 تولې سره زر د چا سره موجود دي نو په د باندې قرباني واجب دو. دویم نمبر 52 تولې چاندي دو، یعنی سپین زر 52 تولې د چا سره موجود دي نو په د باندې قرباني واجب دو. دریم نمبر نقدي روپۍ د چا سره دي، د چا سره نقدي روپۍ موجود دي په دغه درې ورځو کې ورسره شته دی نو کاکال په تیر وي کاکال په نه تیر نو په د باندې قرباني واجب دو. دا نقدي روپۍ په څومره دا نن سبا تقریبا چې حساب وکې 89,250 روپۍ جوړیږي، نو تقریبا 1700 روپۍ د چاندې حساب د توله او چې بیا ورته 52 تولې حساب وکړي نو 89,250 روپۍ جوړیږي. نو لہذا د چا سره نقدي روپۍ دي 89,250 روپۍ نو په دغه کس باندې قرباني واجب دو. او همدارنګه څلورم نمبر مال تجارت ته ورسره، یعنی داسې مال دی چې هغه تجارت په هغې باندې کوي نو په ده باندې قرباني واجب دو. لکه نن سبا یو کس دی په کرایه باندې کور ورکړی دی او دا کور قیمت چې کوم دی دا د 89,250 روپۍ نه سوا دی نو په ده باندې قرباني واجب دو، ځکه چې دا یو تجارت کوي کرایه باندې کور ورکړی دی. همداشان 5م نمبر په کور کې زاید شی نه، یعنی داسې څیزونه چې هغه فضول څیزونه زواید دي چې ضرورت لپاره نه نو په هغې باندې قرباني واجب دی. لکه ضرورت څیزونه ده چې اکثر نن سبا تاسو وګورو د زنانو جامې ډېرې زیاتې وي، یو هر واده له چې کوم دی 10 جوړه همدغه رنګې 15 جوړه جامې کوي او چې بیا وګورئ د جامو قیمت دا ډېر سوا قیمت وي. نو که چېرې دومره جامې را جمع شي نو د دې نه سوا قیمت وي نو 89,250 روپو ته رسیږي نو بیا په دغه زنانه باندې قرباني شته دی. همدارنګې په کور کې چې کوم دی دا سکرین لګېدلی دی نو په دغه سکرین دا داسې دی چې دا غیر ضروري دی نو په دې باندې دا چې راجمه کې قیمت ته رسیږي نو په دې باندې قرباني واجب دو او ورکوي به.